अस्सलाम वालेकुम मलګرو د عمران خان یو پخوانی مرګری د عمران خان د مدد لپاره میدان کې راغلی دی او څنګه د هغه 2 منټ ویډیو سره د عمران خان خلاف او پاکستان تحریک انصاف خلاف چې کومه پروپاګاندا کې دا هغه مکمل ناکام شو او هغه په دې 2 منټ ویډیو کې د پیپل پارټي او د نواز شریف چې کوم د بوزدلې قصه دا هغه بیان کړی دا نه هغه شخصیت څوک ته دا په دې ویډیو کې تاسو ته ویم او بل اړخته د عمران خان یو ډیر نږدې مرګری چې پاکستان تحریک انصاف یې پرې پریس کانفرنس یې کړو اوس هغه دوباره په پاکستان تحریک انصاف کې شاملېدل غواړي هغه څوک ته او جهانگیر ترین او د نواز شریف په منځ کې لړای شروع شوې ده د پاکستان تحریک انصاف چې کوم سیاسي مخالفین دي هغه په خپل منځ کې لړای ولې شروع کړه په کومه خبره باندې دا هم تاسو ته ویم او جهانگیر ترین چې کوم میشن هغه مکمل ناکام شو او پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان سره اوسه پورې د ټولو نه غټه بیوفایي چا کړې ده دا هم په دې ویډیو کې تاسو ته ویم خو تاسو مالا د دې خبرې جواب په کمنټ کې ضرور راکړئ چې اوسه پورې د پاکستان تحریک انصاف داسې کم یو رهنما چې پاغه باندې تاسو خپه چې د لپکارو چې پاکستان تحریک انصاف نو پرېخي او داغه پرېخودو سره تاسو خپه چې یاره مونږ په دې باندې ډیر زیات خپو چې د پاکستان تحریک انصاف پرېخودو د دې خبرې جواب مالا په کمنټ کې ضرور راکړئ څنګه تاسو ته پته ده یو څو ورځې نه دا پروپاګاندا کیږي چې یاره پاکستان تحریک انصاف چې کوم لیډران دي هغه ډیر زیات بوزدل دي او په دې سخت ټیم کې عمران خان پریدي پاکستان تحریک انصاف پریدي نو اوس د عمران خان چې کوم یو پخوانی مرګری دی هغه مخ ته راغلی دی او هغه دا ویلی دی یو 2 منټه ویډیو هغه بیګا کړی دا هغه جاوید هاشمی دی او په هغه 2 منټه ویډیو کې چې د نون لیگ کما د اربونو روپو هغه پروپاګاندا وا کما بیانیه وا هغه مکمل دفن شو او په دې 2 منټه ویډیو کې جاوید هاشمی د نواز شریف او د پیپل پارټي چې کوم د بوزدلې قصه دا هغه بیان کړی دا او جاوید هاشمی دا ویلی دی چې کله ذوالفقار علی بوټو پانسی شو د پیپل پارټي 40 رکنی ورکینګ کمیټي وا پاغه کې صرف 2 کسان ذوالفقار علی بوټو سره پاتې شو او باقي چې کوم 38 کسانو هغه پاکستان پیپل پارټي چې دا هغه مکمل پرېخو دا او هغه 38 کسان چې دي نو هغه او تختل بل اړخته نواز شریف باندې چې کله سخت وخت راغی نو ټول کسانو چې دي نو هغه پرېخو دا هغه کې یو احسان اقبال له هغه دا وی چې یاره ما خو سیاست پرېخې دی او زه چې دین نوکرې د پاره چې دین هغه سعودي عرب ته لاړو بل اړخته خواجه آصف ته هغه دا ویل چې یاره ما خو سیاست پرېخو دو او د نوکرې د پاره دوبۍ ته لاړو نو اوس د هغه ټیم کې د نواز شریف خلاف چې دین یو لطیفه هم ډیره مشهور شوی و او هغه لطیفه دا و چې نواز شریف او داغه چې کم ملګری دي هغه په یو حال کې ناستو او نواز شریف دا وی چې یاره زه لیډ بندوم او تاسو کې چې کم کسان هم ما پریدي نه هغه ما پریدي او لاړ دي شي نه چې کله نواز شریف لیډ بند کو او بیا لیډ دوباره آن شو نو هغه ټول کسان په خپل ځای باندې موجود او نواز شریف موجود نو یعنی هغه ډیلو کو او لاړو جدې ته سعودي عرب ته خیر دا خو اسی یو لطیفه بل اړخته د عمران خان یو ډیر اهم او نږدې ملګری دی اسد قیصر یو څو ورځې مخکې تاسو ته پته ده هغه پرویز خټک سره ناستو پریس کانفرنس یې وکړو نو اوس هغه دوباره په پاکستان تحریک انصاف کې شامل شو او د دې انکشافات چې دي نو د اسد قیصر وکیل کړی دي او هغه دا ویلي دي چې اسد قیصر دا وایي چې زما کم د سیاسي زندګي هغه جدوجهد دی نو هغه صرف عمران خان سره دی او چې عمران خان نوي نه بیا زه اړه سیاست کوم نه زه خپل جدوجهد اړه کوم نو یعنی دوباره هغه پاکستان تحریک انصاف کې شاملېدل غواړي بل اړخ ته عمران خان چې کوم سیاسي مخالفین دي هغه اوس په خپل منځ کې لړای شروع کړې ده نون لیگ او جهانگیر ترین د ټیم کې دا وی خپل مس کې ډیر زیات اختلاف دي سینیئر صحافي دي اسد الله خان هغه دا سټوري بریک کړی دا او هغه دا ویلي دي چې یاره کوچره جهانگیر ترین چې کم ګروپ ته هغه نون لیگ سره شاملېږي نه بیا چې کم د پی ډی ایم خلاف هغه اوټ ته هغه به دوی ته نه ملاويږي او کو نه دا دوانه یو ځای کېږي نه بیا چې کم انټي عمران اوټ ته هغه به دوی ته نه ملاويږي یعنی په دوانو کې خاص کر د نون لیگ ډیر زیات نقصان دي کو دوی سره شاملېږي نو عموم جهانگیر ترین ګروپ تم نقصان دي او کو نه دوی سره نه شاملېږي نه بیا نون لیگ ته ډیر زیات نقصان دي او نون لیگ هرگز دا نه غواړي چې یاره هغوی د زموږ مخالف اوټ چې دی نو هغوی واخلي او بل اړخته دا خبره هم پکې ده چې کوم دوی دواړه یو بل سره شامل شي د هغې فایده چې دی نو الټا پاکستان تحریک انصاف ته وي د هغې وجه دا ده چې کوم انټي عمران اوټ دی نو هغه به مزید تقسیم شي یعنی که دوی دواړه خپل منځ کې نه شاملېدل نو چې کوم انټي عمران اوټ هغه به صرف د پیپل پارټي او نون لیگ په منځ کې تقسیمېده او اوس چې جهانگیر ترین ګروپ هم دوی سره شامل شي نو بیا چې کوم انټي عمران اوټ دی نو هغه به د درې واړو باندې تقسیمېږي یعنی پاکستان تحریک انصاف په نور هم مضبوطه شي نو اوس د دې مسلې حل د پاره چې دین ملاقاتونه پلان شوي دي ګورو چې راتلونکي ټیم کې څه کیږي بل اړخته یو سینیئر صحافي دی رضوان ګلزی هغه دا سټوري بریک کړی ده چې جهانگیر ترین کمیشن هغه مکمل ناکام شو یعنی دا کمپنی چې دا به نه چلیږي
کم د پاکستان تحریک انصاف نه کم کسان تللی دي جهانگیر ترین غواړي چې هغه ټول کسان یو ځای ته راټول کړي او نوې پارټي جوړه کړي. نو اوس رضوان ګلزی دا ویلي چې جهانگیر ترین کم میشن دی هغه مکمل ناکامه شو، کم چې میشن لاهور او میشن اسلام آباد هغه مکمل ناکامه شو، او چې کم هم منحرف کسان دي یعنی پاکستان تحریک انصاف یې پرېښی دی نو په هغې کې اکثریت داسې دی چې هغوی جهانگیر ترین سره شاملېدل نه غواړي. د هغې مین وجه دا ده چې هغوی دا وایي چې یاره څومره هم ووټ بینک دی د پاکستان تحریک انصاف نه دا اصل کې د عمران خان ووټ بینک دی، او چې عمران خان نه وي نو یو ووټ هم موږ له څوک نه راکوي. بل اړخ پرون چې کوم د پنجاب سابقه وزیراعلی عثمان بزدار هغه هم پاکستان تحریک انصاف پرېښود، د کویټا پریس کلب نه هغه پریس کانفرنس وکړو او پاکستان تحریک انصاف او سیاست یې پرېښودو، یعنی هغه ته وسیم اکرم پلس ویل کېدل، او پاکستان تحریک انصاف چې کوم چیرمین دی عمران خان د هغه دپاره ډیر کسان داسې وو چې هغه خفه کړي وو، او اوس هغه عثمان بزدار چې دی نو عمران خان سره بې وفایي وکړه، او یقینا دا اوسه پورې چې څومره هم کسانو پاکستان تحریک انصاف پرېښی دی نو په هغې کې دا د ټول نه غټه بې وفایي ځکه ده چې د دې عثمان بزدار دپاره د ده نوم هم چاله نه ورته، او د ده دپاره عمران خان ډېر غټ کسان چې دي نو هغه خفه کړي دي او دی د پنجاب وزیراعلی جوړ کړو، او اوس چې کله په پاکستان تحریک انصاف باندې سخت ټیم راغی نو ده هم پاکستان تحریک انصاف پرېښودو. ګورو چې راتلونکي ټیم کې څه کېږي. ټول اپډیټس به انشاءالله په دې پیج باندې زه تاسو سره شیر کوم. دا ویډیو د سره مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ. د الله په امان.